مولانا سے متوجہ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ماشاءالله زه نور مطمئن کېږم چې دا کوم اعتراضات الحمدلله مونږ کوو نو زمونږ مد مقابل سره جوابات نشته ځکه خو نه راځي. یو خبره دا ده مولانا صاحب دا خبره وکړه د ابن حجر د عیني صاحب رحمت الله علیه تقریض حوالې سره. ما تا ته یو خبره مخکې دا وکړه چې زمونږ بحث په القاباتو نه دی. شیخ الاسلام دی که نه دی په دې بحث نه دی. تعریف شته که نشته په دې بحث نه دی. په دې باندې به جدا مبحث وکړو. ته به د تعریف حوالې پیش کړې او زه به هغه خلک پیش کړم چې مذمت یې کوي. مونږ خو تا ته دا وایو چې د هغه په باره کې دوه قسمه آرا دي. دا الدرر الکامنه راکړه الدرر الکامنه جلد نمبر 1 صفحه نمبر 88 الدرر الکامنه صفحه 88 راواړوه. کتا چرته مولانا صاحب محترم صرف الدرر الکامنه کې د علامه ابن تیمیه صاحب رحمت الله علیه دا حالات کتلي شاید چې دا مونږ سره مناظره نه وکړي عین ممکن ده. دې کې صفحه دا لیکلي دي چې اولنۍ فتوا چې کله په فتاوا حمویه په وجه باندې په علامه ابن تیمیه صاحب رحمت الله علیه ولګېده نو 698 هجري وه 39 سالونه لرو. د دې نه مخکې به ډېر تعریفونه شوي. د دې نه پس علما د مخالف شوي هم دي او د دې نه پس په علماو ډېر ردونه هم کړي دي اگر چې د هغه علمي وسعت طاقت هر څه په خپل ځای باندې مسلم دی. خبره په عقایدو عباراتو او نظریاتو باندې ده. ما چې کوم عبارات او نظریات پیش کړل الحمدلله مولانا صاحب محترم دا غي جواب ونه کړ. ما دا خبره پیش کړه چې ابن تیمیه صاحب باندې دا اعتراضات صرف ما نه دي کړي دا په نورو خلکو کړي دي. ته که د علامه عیني صاحب تقریض خبره کې نو راشه زه به د مولانا محمد سرفراز خان صفدر صاحب امام اهل سنت دلته کې یو خبره را نقل کوي د علامه ذهبي صاحب د زهد العلم صفحه نمبر 137 دا بدل کې درځي صفحه نمبر 137 صفحه نمبر 137 علامہ ذهبی رحمۃ اللہ علیہ اپنے رسالہ النصیحۃ الذهبیہ لابن تیمیہ میں ان کو خاصا کوسا ہے اور یہاں تک لکھا ہے کہ عقلمندوں کی جماعت ان کو محقق فاضل اور مبتدع قرار دیتی ہے. ابتدا علامہ عینی سے تقریض ہوئے نزودہ امام اہل سنت په حوالے علامہ ذهبی رحمۃ اللہ علیہ خبر کو خزامہ استاد بحث پدې کې نه زو بیا دې تارا شپ چې حضرت بحث پدې کې نه بحث په عباراتو کې ده د حق او د جهاد تاسو داسې تعویلونه کوم چې د مرګرو اوریدلی او هغه د مرګرو ذهن تراغلی دا خبره د سعید فوده وشوه که په سعید فوده باندې خبره کې مولانا بیا ډېر خرابېږي. الکاشف الصغیر ته وراشو او وګورو چې سعید فوده د حد او د جهاد په باره کې او د ابن تیمیه صاحب باره کې څه وایي. خبره دلته ما د علامه ابن تیمیه صاحب د حوالې کوله چې هغه د حق قایل دی او دا اعتراض پې صرف زه نه کوم مفتي رضا الحق صاحب پې کوي. زما خبره دلته سعید فوده سره نه وه لهذا ستا په ما دا اعتراض چې تا د سعید فوده عبارت پرېښودو دا اعتراض معقول نه دی. ما چې په تا باندې کوم اعتراضات وکړل په هغه اعتراضاتو کې مولانا صاحب تقریبا د یو اعتراض جواب هم رانه ما تا نه د جهاد او د حق تپوس وکړه چې دې الله له منې که نه مولانا صاحب جواب رانه کړ خو زما عیني زما دا تقریبا دا حسن ظن دی چې مولانا صاحب دې نه وانې ځکه تا ما ته ویلو چې زه ماتوریدي یم او شل ګوتې زه ته لګوم او ماتوریدي یو اجماع ما په دې نقل کړې ده چې د الله تعالی نه حد منفي دی او مولانا صاحب ما ته وایي ته مې د کافر فتوا لګې که مولانا صاحب ما ته وایي ته مې د کافر فتوا لګې او که نه لګې. مولانا صاحب زه د فتوو شوقین یم زه د دې شوقي یم چې امت مسلمان د غلط عقایدو نظریاتو نه بچ شي. امت مسلمه د غلط عقایدو او نظریاتو نه بچ شي. امت مسلمه د امام ابن تیمیه صاحب د عظمت سره سره د هغه د شذوذ او تفرداتو نه ځان وساتي. نو چې دې کومه حضراتو نه ما حوالې پیش کړې او دې دا ویلي دي چې ابن تیمیه صاحب الله له راحت او جهاد مني. مولانا صاحب دې حضراتو ته کافر ویلي دي چې ته مانه تپوس کوې او که دا تپوس صرف د مانه کوې نو د هغې نه لږ تپوس وکړه که نه چې تاسو ورته کافر وایې که نه وایې. ټیک ده مولانا صاحب ظاهره ده چې هغوی ورته کافر نه دي ویلي الحمدلله موږ هم ورته کافر نه وو. مسلک زموږ په دې فتوا کې نه دی چې کافر وو که نه. بهرحال دا یو زه سفارش پرې پوره کړو ته راکړه دا فتاوا محمودیه راکړه فتاوا محمودیه راکړه. موږ علمای دیوبند په نهج باندې روان یو. علمای دیوبند په دې باب کې ډېر احتیاط کوي او هغوی د جهاد قایل ته کافر نه وایي. مولانا صاحب په دې وجه ورته موږ کافر نه وایو
او هغوی د جهاد قائل ته مبتدع وایي، په دې وجه ورته موږ ګمراه وایو، کافر ورته نه وایو. سوال کې وایي کیا خدا کے لیے بھی زمان و مکان یا کوئی دیگر قید؟ خدا کے لیے جہاد کا ماننا دا عنوان دے صفحہ 426. جواب کی ہوئی خداوند قدوس زمان و مکان و عظمت سے منزہ ہے. جو شخص خدا پاک کو ان چیزوں کے ساتھ مقید مانتا ہے وہ ضلالت میں مبتلا ہے. مولانا سے محترم نظر تپوس کو مولانا سے مبصرہ و مبحث کی داویلو په دعوه جواب دعوه کې چې د ابن تیمیه سے کم عبارت هم د اهل سنت والجماعت خلاف ثابت شو. مولانا سے دا ویلي دي اندر ریکارډ خبره ده نو د اهل سنت والجماعت خلاف عبارت ثابت شي سړی په خپل د اهل سنت نه خارجي ستا د قول اقرار دی زما دا تمنا نه وه او زما چې دی دا زه ډېر ضرورت نه محسوسوم چې په ابن تیمیه صاحب فتوی ولګوم. زه چې ضرورت کوم محسوسوم هغه عبارات او عقاید دي چې امت مسلمه د هغې عقایدو نه بچ شي. راځه چې د نور عبارات ووایو. اوس به یو بل عبارت پیش کړو. الحمدلله جهاد او حد څه جواب ونشو. دا امت مسلمه دا عقیده ده چې الله تعالی ورو همیشه وو د ازل نه وو الله تعالی سره څه هم نه. علامه ابن تیمیه صاحب او په دې کې په شفا کې په دې باندې اجماع ذکر شوی ده چې عالم په یو طریقې سره هم قدیم نه دی. او علامه ابن تیمیه صاحب رحمت الله علیه په مجموعه الفتاوا جلد 6 صفحه 181 کې وایي چې د فلاسفو دا نظریه حق ده چې الله تعالی سره دا عالم چې د دې نوع قدیم ده. الله تعالی چې تر کله نه موجود دی نو د دې عالم په اعتبار د نوع سره د اکه وخت نه موجود دی. دا د فلاسفو نظریه ده او دا حق ده او په دې د فلاسفو نظریات چې عبارات دلالت کوي او دا عبارات صحیح دي. ټیک ده 186 راکې دا به بل حواله ډېرې دي. دا به وإن قدر أن نوعها لم يزل معه فهذه المعية لم ينفها شرع ولا عقل بل هي من كماله. يعني چې دا عالم قدیم چې د نوعه دا د کمال خبره ده. دا چې عقل او شرع دا نه ده نفي کړی. ټیک ده په دې کې دا خبره کړې ده او مخکې په تلې د ښه تفصیلي به کړی دی. دا تفصیل وبویل عبارت په ټولو بیان. قال تعالی أفمن يخلق كمن لا يخلق أفلا تذكرون والخلق لا يزالون معه وليس في كونهم لا يزالون معه في المستقبل ما ينافي كماله وبين الأزل في المستقبل مع أنه في الماضي حدث بعد أن لم يكن. إذا كان كل مخلوق فله ابتداء ولا نجزم أن يكون له انتهاء. ما نبغي بارك دا كم بل عبارت پیش کوما دلته دا خبره کوي دا کتاب دی منهاج السنة النبوية جلد نمبر 1 صفحه نمبر 83. ولكن الاستدلال على ذلك بالطريقة الجهمية المعتزلة طريقة الإعراض والحركة والسكون التي مبناها على أن الأجسام محدثة لكونها لا تخلو عن الحوادث وامتناع حوادث لا أول لها طريقة مبتدعة. دا قول چې حوادث لا اول لها یعنی عالم لرا دا ابتداء نه منل نوع بنوع قدیم نه منل دا قول مبتدع دی. او یو ځای کې وایي چې د فلاسفو نظریات حق دی. هغه حواله ما ته راواړوه 186 باندې. دریم عبارت پیش کوم دلته وایي واما اكثر اهل الحديث ومن وافقهم فانهم لا يجعلون النوع حادثا بل قديما. دا ډیره زیاته تصریح ده. وایي اکثر اهل حدیث ومن وافقهم دا غوی دا نظریه ده چې نوع د عالم حادثه نه ده بل قدیما بلکې دا قدیمه ده. اهل سنت کې ما دا وایي چې دا نظریه ده چې نشته. علامه ابن تیمیه صاحب وایي چې نه همیشه دا نوع دا عالم دا نوع دا موجود و او دا ظاهره خبره ده چې د نوع وجود بغیر د افرادونه نه خبره ظاهره ده. ابن تیمیه صاحب رحمت الله علیه وایي ويفرقون بين حدوث النوع وحدوث الفرد من افراده. دومره صریح او صفا عبارت ته که چرته دا عقیده او نظریه د مولانا اعظم صاحب وي نو دا ذکر کی اهل سنت کې د بل چا وي دا ذکر کی کدی سره موافقت کوي دا ذکر کی کدی دې صحیح تعویل کولی شي هغه د ابن تیمیه صاحب د کتابونو نه دي. بسم الله الرحمن الرحیم. اول نو تاسو دا خبرو فرمایله چې زه د فتوا شوقی نه یم. نو دلته کې دا وو گمراه دا خبره چې دی ویل کړه دا فتوا نه ده. دا خو ثابته کړه مولانا صاحب دا اول نه خبره کول او لیکل دا آسان کار دی. دا ثابتول بیا ګران کار دی. ته چې د فتوا شوقی نه نو بیا به وو گمراه دا به دې نه لیکل بیا. دویمه خبره مولانا صاحب دا د موست خبرو په دغه دی ما ته گمراه ثابت دی.
نور عبارات ما ته کتل ابن تیمیه سے ټول کتابونه مخامخ کې چې د جهاد قائل دی د نوع د قدم د عالم قائل دی هغه د تجسیم قائل دی او چې گمراه دي نه ثابت کړي مولانا صاحب نو ستا هغه دعوه چې کوم دا هغه پورا نه دا ما ته گمراه ثابت دی دا ته لفظ د گمراه دی کړي دی او دغه خبره ده مولانا صاحب چې خامخا ما خدای ته وی چې راشه د خپل اکابرینو ته وګورو زما او ستا فهم او د اکابرینو فهم کې ډیر زیات فرق دی د زمکه او د اسمان فرق دی هغه ډیر زیات خپوي دي دغه زه ما او تاسو ته داول نه دا خبره کوله چې راشه خپل علماء دیوبند ته وراشو نو هغه ته وګورو چې هغه د دې نه څه مطلب اخستلې د ابن تیمیه سره مسلک نه هغه څه فهم کړی دي خو خامخا ته وی چې را د ابن تیمیه خپل کتابونه د دې څخه شوقي کړه نو دې ته اوس موږ د مجموعه الفتاوا ده د دې نه تخب برابر عبارات به اوس ها ته چې هغه د جهاد قائل دی ټیک ده هغه د نوع د قدم عالم قائل دی دې ته اوس وخت کې هم مولانا صاحب دا ما سره مولانا صاحب مجموعه الفتاوا ده د امام ابن تیمیه رحمۃ اللہ علیہ جلد نمبر 3 ده ها بالکل چې کتاب عقل نظر کول شم مولانا صاحب وګوره سئل شيخ الاسلام امن يعتقد الجهاد تبوس کو شيخ الاسلام سمنا چې څوک د جهاد عقیده لري هل هو مبتدع او کافر او لا مبتدع دی او کافر دی او کنه اړو سدینا مولانا صاحب تبوس ته وشو د جهاد په اړه کې چې څوک د جهاد عقیده لري آیا دا مبتدع دی کافر دی او کنه اړو سدینا فاجاب مولانا صاحب فاجاب حضرت جواب ورکړو أما من اعتقد الجهة فإن كان يعتقد أن الله في داخل المخلوقات تحويه المصنوعات وتحصره السماوات ويكون بعض المخلوقات فوقه وبعضه تحته فهذا مبتدع ضال جسوم ده جهة قائل لي وأغيدا ويا جدا الله تعالى داخل المخلوقات دي ومصنوعات ورسر باقي دا دي غير شابير دي او بعض مخلوقات ته بردي او بعض ته ښکته دي د جهاد قائل دي فهذا مبتدع ضال دا مبتدع دی او ضال دی او په تګ د مخکې مولانا صاحب وكذلك هم ذكر ان كان يعتقد ان الله يفتقر الى شيء يحمله الى العرش وغيره فهو ايضا مبتدع مبتدع ضال وكذلك هم ذكر ان جعل صفات الله مثل صفات المخلوقين وجر سوق ده الله تعالى صفات مخلوقات سره برابرې فيقول داوي مولانا صاحب استواء الله كاستواء المخلوق چې دا الله استواء چې دا مخلوق د استواء په شان ده او نزوله كنزول المخلوق یا دا الله نزول د مخلوق د نزول په شان دي ونحو ذلك فهذا مبتدع ضال دا مبتدع دی گمراه دی فإن الكتاب والسنة مع العقل دلت على أن الله لا تماثله المخلوقات في شيء من الأشياء ودلت على أن الله غني عن كل شيء ودلت على أن الله مباين للمخلوقات عال عليها مولانا صاحب حضرت په فتوا له بولی دا چې څوک الله تعالی استوا داسې استوا غني چې د مخلوقاتو د استوا په شان یا نزول یې داسې غني لکه د مخلوقاتو د نزول په شان دا مبتدع دی او ضال دی حضرت ګور حضرت صاحب فوق یې ذکر کړی دی ګور او تحت یې ذکر کړی دی فوق جهاد دی او کنه دی تحت جهاد دی او کنه دی حضرت وایي چې څوک د دې قائل دي د فوق قائل دي د تحت قائل دي هغه مستقل مبتدع دی او ضال دی د خپل عبارت دی دا حضرت مخکې ګور دا اوپر مجموعه الفتاوا د مولانا صاحب صفحه نمبر 161 نوٹ کړه ها وګورئ ورته وځو صفحه نمبر 326 باندې اوسوي حضرت صفحه 326 باندې هم د ابن تیمیه سے عبارات د خپل پیش کوم ها وایي چې وسانی قول الدهریه دویم چې د دهریو قول الذين يقولون كم دهریه چې دا وایي العالم قديم چې عالم قدیم دی د قدیم په اړه کې تا خبر وکړه کنه ابن تیمیه سے وایي چې دهریه چې دا وایي چې العالم قديم وصاروا وأغيجي يحكون في كتب الكلام والمقالات أن مذهب أهل الملل قادمة من المسلمين واليهود والنصارى وغيرهم أن الله كان فيما لم يزل لا يفعل شيئا ولا يتكلم بشيء ثم إنه أحدث العالم
ومذهب الدهرية أن العالم قديم. أقوي عالم قديم لده خود الدهرية مسلك دي. ودوم نمبر خير مولانا سے دیکھو پورا مولانا سے بتخامخا دا قدم دا عالم قول کے گنا دا تک عثمانی سے دے اور سفر در سفر کی زبردست خبر کہیں نو حضرت فرمائی وہی چیز ابن تیمیہ سے مبارک فرمائی ان کو قدم عالم کا قائل سمجھنا درست نہیں سفر در سفر ننن میں باندھے حضرت فرمائی ٹھیک تھا اور دا رنگی حضرت مجموعة الفتاوى جلد نمبر 3 صفحة نمبر 122 باندې وي مذهب ذم عبارت دریم عبارت ومذهب سلف الأمة وأئمتها أن يوصف الله بما وصف به نفسه وبما وصف به رسوله من غير تحريف ولا تعديل ولا تكييف ولا تمثيل فلا يجوز نفي صفات الله تعالى التي وصف بها نفسه ولا يجوز تمثيلها بصفات المخلوقين بل هو سبحانه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير ليس كمثله شيء لا في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله. حضرت داورا بيسوي بيفتونا كركي وقال نعيم بن حماد الخزاعي من شبه الله بخلقه فقد كفر. ولا نسيبه فتونا كركي ده إمام نعيم بن حمادنا وإن من شبه الله بخلقه فقد كفر. سوچ الله تعالى مخلوق سرا تشبيه ورغي ده انسان کافر دي چور لټو. ومن جحد ما وصف الله به نفسه فقد كفر. او الله تعالى چې خپل ځان په کوم باندې موصوف کړی دی نو دیم کافر دی. وليس ما وصف الله به نفسه ورسوله تشبيها لا تشبيه ندى مولانا سيبو بياوي فقوله تعالى ليس كمثله شيء رد على أهل التشبيه والتمثيل رد على أهل التشبيه والتمثيل دا بالکل بدیبانه رد وقوله وهو السميع البصير ودا الله تعالى دا قول چې مولانا سيب السميع البصير رد على أهل النفي والتعطيل دا رد په أهل النفي باندې چې کوم أهل النفي تعطيل والدي فالممثل أعشى جسوك تمثيل دا الله تعالى مخلوق سر ورغيا يوشاني برابري مولانا سيب والنؤاغا كسر أعشى دا بدن دير كمزوري دا أعشى دير كمزوري بدن والدي والمعطل أعمى وجسوك تعطيل دا الله تعالى سابلتي نعرف استر ربان لندي الممثل يعبد صنما مولانا سيب الممثل يعبد صنما ممثل جدي جسوك الله تعالى مخلوقات سرا تشبيهات ورغي يوشاني برابري يعبد صنما اغد خود عبادت كيا والمعدل او جسوب تعطيل صفات قائل لي يعبد عدما اغد عدم عبادت بيجي اغد بالنسبه لي اغد مستقل عدم مولانا سے دا بالکل د دې چې دینو خپل د ابن تیمیه سے مستقل خپل صریح عبارات دي او د کفر او د شرک په دوی بلګونی مجسمه باندې نو ته اوس دا وایا کہ ابن تیمیہ سے دا تشبیح قائل لے دا تجسیم قائل لے آیا دا جہد قائل لے اور منا دا قدم دا عالم قائل لے اور جتا خامخا مولانا سے دا فتوو خامخا شوکی پورا دا فیض الباری دا خامخا استاسو شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ ذرکو دیر شدید اختلافات بھی مولانا سے ردیتا اوپر ردیتا من خیر دے نظروں کا پدی عبارت باندې من سوچو کا دا فیض الباری دے دو انور شاہ کشمیری رحمت اللہ علیہ جلد نمبر 4 دے صفحہ نمبر مولانا سے 299 وہی چی کشمیری سے فرمائی کشمیری سے فرمائی وہی واختار الشاہ ولی اللہ فی بعض رسائلہ مولانا سے وہی شاہ ولی اللہ پا بعض رسائلوں کے دا خبر اختیار کرے دا سشی قدم العالم دا عالم دا قدم قائل لی وہی شاہ ولی اللہ سے مولانا سے تو خوئے چی ابن تیمیہ سے وہ دا قدم دا عالم دا نوے قائل لی مولانا دوی چې د ابن تیمیه صاحب د قدم د عالم د نوې قائل دی دلته شاه ولی الله صاحب مستقل د قدم د عالم قائل دی نو چې کومه فتوا ابن تیمیه صاحب باندې ستا په د ګمراهۍ لګي نو هغه بیا په شاه ولی الله صاحب باندې هم ولګوا چې ته خامخا شوقي نو عمر ورته جلد نمبر 4 دی او کتاب بدء الخلق مولانا صاحب کتاب بدء الخلق صفحه نمبر 299